الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يورثكم ناظرين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زبر تاسو ته پنن درس کې به تاسو ته یو ډېر بهترین عمل ښیم چې هغې ته سید الاستغفار ویلی شي. دا حدیث چې ما ولوستلو په دې کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت باندې خوشحالي دا خلکو دپاره ده چې هغوی په خپل عملنامه کې استغفار ډېر ومومي. مطلب دا ده چې د الله رب العالمین حمد و ثناګانې هغه بیانول پکار دي، ځکه الله رب العالمین په دې باندې د خپل بنده نه ډېر زیات خوشحالېږي. او سید الاستغفار چې دی نو هغه بیا ډېر زیات و پاکې ډېره زیاته فایده ده، او یو قسم نه د جنت ټکټ هم دی چې الله رب العالمین تا ته دې په وجه باندې جنت ته څه کوي داخلوي. ته څنګه د دنیا نه لاړ شي نو الله رب العالمین به دې ډایرکټ جنت ته داخلوي. و دا سید الاستغفار دا په سهار کې ومیل پکار دی او په ماښام کې ومیل پکار دی. آیا دا کوم الفاظ دي؟ الفاظ چې اگر چې ډېر دي زه به کوشش وکړم چې په قلار قلار د الفاظ ویمه. که تاسو بیا هم دا ویډیو ګورئ د ځان سره ریفوز کوئ او د ځان سره دا ویډیو دا څه کوئ دا وساتئ او دغه استغفار یاد کړئ. استغفار دا دی: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دې ته سید الاستغفار ویلی شي او دا د جنت یو قسم نصرې ټکټ هم دی. د دې په وجه باندې به الله رب العالمین ته جنت ته څه کوي بوځي. نو موږ نور څه غواړو؟ د الله رب العالمین نه موږ جنت غواړو چې الله رب العالمین د جهنم د اور نه بچ کړي او جنت را نصیب کړي، دا نصیب کړي. نو دا ویډیو د ځان سره سیو کړئ او دا بار بار واورئ. او خیر دی په قلاره قلاره په ورځ کې 3-4 الفاظ یادوئ انشاءالله تعالی چې دا به یاد شي او په خپله هم یاد کړئ او د نورو ملګرو سره مخکې سره دا څه کوي دا هم شیر کړئ. نو الله رب العالمین دې په دې باندې پیدا هم تاسو ته در ورسوي او الله رب العالمین دې ما ته هم پیدا څه کوي دا راورسوي.